صلی الله علیه و آله وسلم د والد صاحب څه نوم و؟ حضرت آدم علیه السلام. د دې محترم نوم به خو درځي. والدې جی بالکل بی بی آمنه. هغې د والدې څه نوم دی؟ کنفیوز یم. او د هغې د والد صاحب نوم به رسول صلی وسلم د والدې څه نوم دی؟ دین کې شرم نشته، بالکل خو دې کې څه غلط هم شي څه مسله نشته، ولې که نه چې په دې سره د بل چا اصلاح وشي او دا به زده کوو انشاءالله. د حضور صلی الله علیه وسلم تاریخ پکار دی چې هر یو کس د هغې تاریخ وګوري او تاریخ یې یاد کړي. بالکل دا موضوع اسلامي ده او په دې کې به مونږ د ملګرو نه تپوسونه کوو چې زمونږ د آقا دو جهان صلی الله علیه و آله وسلم د هغې د والد صاحب څه نوم و، د هغې د مور بي بي څه نوم و، د دې خلکو د ریاکشن ګورو چې آیا زمونږ د معاشره کې دا کوم هلکان دي دوی له دې باره کې معلومات شته او که نشته. نو جی اصل نه سوچ په دې باندې وکړو چې زمونږ معاشره کې جی اسلامي کتابونه خلک ډېر کم ګوري. دا وجې مونږ دا پروګرام څه دپاره جوړوو؟ جی بالکل دې سره حقیقت کې ډېره زیاته اصلاح کېږي په دې پروګرامونو باندې. زما خپل ځاني کو درته ووایم که نه زه داسې قسم پروګرامونه خپله خوښوم ځکه مې دا شعر اوچت کړی دی او خلکو نه تپوسونه کوم، په دې باندې ډېره زیاته اصلاح کېږي. نن سبا د دې شي ډېر زیات ضرورت دی. جی بالکل مونږ خو د هر یو شي ګراني کم ځای ده او هغه ځای او دغه ځای هغه هر څوک کوي که نه، خو دا شي ډېر کم وي. بالکل دې سره تاریخ یاد کړي سړی. زه تاسو نه چې کم تپوس کوم د حضور صلی الله علیه وسلم د والد صاحب نوم څه دی؟ ابو طالب کی. د حضور صلی الله علیه وسلم نه بعد بل نبی راتلو والا نشته دی. دا منې راسره؟ بالکل جی صحیح ده جی. نو کلمه به درځي؟ بسم الله لا اله الا الله محمد رسول الله. زمونږ صرف اصلاحي سوالونه چې دا څوک ووري چې هغه ځان مخکې نه تیار ساتي او دا کم از کم د حضور صلی الله علیه وسلم سیرت کم از کم هر یو مسلمان ته یاد وي. سیرت کې څه شته دی نه؟ د حضور صلی الله علیه وسلم د والدې څه نوم دا به ورته زه وښیم انشاءالله. او د حضور صلی الله علیه وسلم د والد صاحب اسان دی، ډېر زیات اسان دی. ګورئ اوس مونږ تپوس وکړو که نه چې د دې اکټرانو هغه ارباز خان نوم دی که نه، د هغه د والد صاحب نوم هر یو کس ته ورځي او خاص چې مونږ د چا امتیانو چې هغه مونږ دپاره د شپې او د ورځې جړلي د هغې ایکسټریم د ډېرو کمو خلکو ته معلومه ده. نو انشاءالله کوشش به کوئ. انشاءالله لا اله الا الله محمد رسول الله. دې معنا ورته پته شته؟ محمد صلی الله علیه وسلم زموږ نبی یو دی او دې پسې به بل نبی نه راځي. دا صحیح. د زمونږ د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د والد صاحب څه نوم و؟ حضرت آدم علیه السلام. او د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د والد صاحب څه نوم و؟ حضرت آدم علیه السلام. او د حضور صلی الله علیه وسلم سیرت یادول پکار دی، لازمی خبره. د دې ویډیو صرف مقصد زمونږ دی که نه چې خلک اصلاح د خلکو شي. زمونږ ویډیو کتو سره د خلکو اصلاح کېږي او هغې ماشاءالله د حضور صلی الله علیه وسلم سیرت زده کوي. زمونږ د پیغمبر څه نوم دی؟ محمد صلی الله علیه و آله وسلم. ماشاءالله. د هغې د والدې څه نوم دی؟ کنفیوز یم. او د هغې د والد صاحب نوم به کم از کم د خپل پیغمبر ګوره مونږ دپاره شپه ورځ جړلي دي که نه، چې د هغه که تاسو داسې وګورئ که نه نو که تاسو له زه ووایم نو د فلمونو د اکټرانو خلکو د هسټریانو یادې دي چې د دونه فلمونو کې کار کړی او موږ د حضور صلی الله علیه وسلم تاریخ یاد نه دی. نو دا خو ډېره زیاته کمزوری الله دې راته معافي وکړي. لکه د اوسه پورې مې ځینې فلمونه نه کتلي او نه نومونه راته یاد دي. او شکر دی خپل 5 وخته مونځ اودس کوم او نور بس د الله نوم په زړه کې یره ده. د اصلاح دپاره کم از کم تاریخ ګورئ اسلامي. صحیح ده. لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دې معنا درځي؟ دې معنا خو نه راځي. پغم کې زمونږ د پیغمبر څه نوم دی؟ محمد صلی الله علیه وسلم. او د هغې د والدین نوم درته درځي؟ د مور بي بي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا الله محمد رسول الله. ماشاءالله. او زمونږ د پیغمبر څه نوم دی چې چا مونږ امتیان یو؟ حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم. ماشاءالله. د هغې د مور بي بي نوم ورته یاد دی؟ نبی صلی الله علیه و آله وسلم د والدې نوم څه دی؟ یارانه یې دی.
صحیح ده تازه خیر او دا زمونږ د هغې د والد نوم ماته یاد وي ګوره دومره غټ غټ تاریخونه موږ دپاره شپې ورځې جړلي زمونږ دا ویډیو صرف د دې مقصد ده چې چاته دا ګوره دا خو هر چا له پکار دی چې دی زده کړي که نه مولانا شیخ ادریس یې بیان اورو موږ موبایل باندې مو اورو خو خپل هم تعلیم نشته دی خپل هم تعلیم نشته نو بس موبایل ما صرف یو د مولانا شیخ ادریس یې بیان اورو چې نبی سلام خبرې کوي او نور پیغمبرانو لکه دا خو په شوق باندې اورو سیرت د ډېر عالمانو سیرتونه راځي سیرتونه بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله ماشاءالله او د دې کلمې معنا ورته معلومه ده نشته د لایق د عبادت بغیر د یو الله نه ماشاءالله او نیمه معنا د مور بیبي وه د مور بیبي یاد دغه یو سره صحیح ده او د والد صاحب نوم یې ورته یاد دی او حضرت عبدالله ماشاءالله ماشاءالله دا وینه راځي د غوره ډېر خو خلکو نه موږ تپوس کوي له پته نشته ناجي او نبی علیہ السلام صلی الله علیه و آله وسلم د والدې محترم نوم مان راتلو آمینه بیبي آمینه بیبي قسم دې ډېر مې ته دا نه صحیح ده صحیح ده انسان دی که نه غلطي هلکه راځئ صلی الله وسلم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صحیح ده ماشاءالله او د حضور صلی الله علیه وسلم د والدې محترم نوم څه دی د مور حضرت فاطمه صحیح ده او د هغې د والد صاحب څه نوم دی صحیح ده دا به تاسو نوم راته لږ ووایئ زما نوم دی ډاکټر هلال خان د پېښور نه راغلی ما ماشومان فیملي مې راوستي دي او چې کوم دی نو ډېر ښکلی موسم دی هم او انجوی کول پکار دي ځکه چې نن سبا هر سړی په خپلو مڼو تړو کې دی خو پکار دار چې خپل کور له خپل فیملي له ټایم هم ورکول پکار دی ماشاءالله ماشاءالله زمونږ پروګرام اصلاحي دی مونږ دې کې دا تپوس کوو که نه چې د چا اصلاح ورسره وشي زموږ د پروګرام له وجې که نه لږه کلمه راته ووایئ لا اله الا الله محمد رسول الله موږ ټول مسلمانان یو د دې کلمې لاندې موږ وخت یې راوسېدی انشاءالله او بله خبر داسې ده چې هر سړی خپل مودستې کوي پکار ده خو ورسره کوم کور دپاره فیم دپاره ټایم ورکول پکار دی جي بالکل صحیح ده خبره دی بالکل منو زمونږ د پیغمبر څه نوم محمد صلی الله علیه وسلم د هغې د والدې محترمې څه نوم حضرت فاطمه رضی الله عنها حاجي او د هغې د والد صاحب څه نوم دی حضور والد صاحب چې آسان دی عبدالله عبدالله جی ماشاءالله بس او د نیکه نوم یې مطالب ماشاءالله دا تاریخ کم از کم یاد ساتئ دا په هر ځای کې نن سبا دور هم داسې دی هر ځای کې دا تپوسونه لازمي دي او هر یو کس ته د دې مقصد نه موږ دا ویډیو جوړو چې د دې نه څوک عبرت والي او دې ته ځان تیار کړي ځکه او دا اهم سوالونه دا هر چا له پته پکار دي چې هر چا له پته وي